دي صور مرة دي حكار دي نفسها دي صحيح خفا السلام علیکم د پټي باندې اوسیدونکو مو فرحات منون دي دا و دا تشدد په باندې کې دا ایسي راغلي دي ځانانه مراوتی قرآنونو ټول قرآنونو لاس کې زنانو سره ادمو تشدد کیږي کورو روپې رال نه راکړي تاسو د مومنټ نه د سپاسي حالانکه د ازمکو ته پکارم نه دوغي بوجود راغلي دي او د کورونو رانولو لا تشدد کې مونږه کسانه مونږ کړ جیل ته ویوړل دا تشدد شروع تاسو په خپل باندې کتل شي بیا امینه او امینه ته موږ دا خواس کوو امینه ساجد انور تاج چندا کوو ساجد ټول ته موږ امینه ام پی ته یو چرشه کنه د ساس تور سری د قران نو سره لاس کې ماشومان څه تکلیف په موږ تیریږي دا یو ورند روزانه د تکلیف په موږ باندې تیریږي بار بار د خلک راځي مو سودا زیاته کوي بالکل موږ خبر وغتاب مشتري خدای سي دا وګورئ ظلمونه دي ګوره زنه سره قران د ماشومان جاړه بد خلک ورګي بیمارې نه دي او دا خلک راشي کوونه د په زور روان کې ولی مسلمانانی کنه د بل چا جنډه لاس کې ونیسو د پاکستان خلک مسلمانان هم د تپاتې کیو کنه که مو ته بل مکوالو چې بل جنډه په وخت باندې ونیسو دا وخت دا کسان ته ورولې والله یو जी دا مومن ډیم د پټي باندې متاثرینو باندې چې کوم د ضد انتظامیه راغلي ده او بغیر د پیسو چې کوم د هغو کورونه ورانوي او دوه درې کورونه چې کوم دی راوم غورځول بغیر د پیسو څه کسان یې جیل ته دغه کړه موږ دا زنانه هم راوتې دي ذلیله شولې بېعزته شولې موږ ایم پي ایس صاحب ته ملک محمود بشیر صاحب ته درخواست کوو چې دې څیز دې نوټس والي چې ولې موږ ته خپل حق نه میلاویږي ولې ایم پی ایس صاحب ساجد صاحب ته درخواست کوو ساجد صاحب ته درخواست کوو چې دې څیز وکړي نوټس والي موږ ته خپل حق راکړي
وزیر اعلی علي امین ګنډافیر صاحب ته موږ درخواست دی چې دې سیز موږ تقریبا 15 کاله وشو چې دا ډیم شروع شوی دی او د 15 کالو موږ مسلسل ذلیل کیږو موږ ته خپل حق نه راکړی کیږي او بغیر د پیسو چې کوم دی موږ نن کورونه او دغه وراني او نن راغلي دي